د حضرت علی کرم الله وجهه په یو قبر تېرېدنه. کمیل رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه یو وارې حضرت علی کرم الله وجهه سره روان وم. هغه یو ځنګل ته ورسېد، بیا یوې مقبرې طرف ته یې مخ کړو. ویې فرمایل: ای مقبرې والو، ای راسته شوي خلکو، ای د یرې او یوازیوالي خلکو، څه خبر دی؟ څه حال دی؟ بیا یې ارشاد وفرمایو: زموږ خبر خو دا دی چې ستاسو نه پس ستاسو مالونه تقسیم شول، اولاد مو یتیمانان شول، ښځو مو نور خاوندان وکړل. دا زموږ خبر دی، څه خپل هم ووایئ. دې نه پس ما طرف ته یې وکتل، ویې فرمایل: کمیله، که چېرې دې خلکو ته د ویلو اجازت وي او دوی ویلی شوی، نو دوی به په جواب کې ویل چې بهترینه توښه تقوا ده. دا یې وویل په ژړا شو او ویې فرمایل: ای کمیله، قبر د عمل صندوق دی او د مرګ په وخت به خبره معلومه شي. پیدا کې لیکي یعنی بني ادم چې کوم ښه یا بد کار کوي، هغه په دغه قبر کې محفوظ ساتلی شي، لکه چې په صندوق کې یو څیز محفوظ وي. په ګڼو حدیثونو کې دا مضمون راغلی دی چې نیک عملونه به د ښه سړي په شکل کې وي چې د مړي زړه خوشحالولو او محبت پیدا کولو دپاره به ورسره وي او د هغه ډاډګیرنه به کوي، او بد عملونه به په بد شکل کې بدبودار راځي چې نور به د مړي د تکلیف سبب ګرځي. په یو حدیث کې راغلی دی چې سړی سره 3 څیزونه قبر پورې ځي: د هغه مال، لکه څنګه چې په عربو کې دستور و، د هغه خپلوان او عملونه. 2 څیزونه مال او خپلوان به ترې د دفن کولو نه پس واپس راځي، عمل به ورسره پاتې شي. نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم یو وارې صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم ته ارشاد وفرمایو چې تاسو ته معلومه ده چې ستاسو مثال او ستاسو د بال بچ او د عملونو مثال څه دی؟ د صحابه رضی الله تعالی عنهم په پوښتنه نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد وفرمایو: د دې مثال داسې دی لکه چې د یو سړي 3 وروڼه وي او هغه مړ کېږي. دغه وخت یو ورور راوبلي او تپوس ترې وکړي چې وروره، تا ته زما حال معلوم دی چې په ما څه تېرېږي، دا وخت به ته زما څه مدد وکړې؟ هغه جواب ورکوي چې ستا د دارو درمل علاج او هر قسمه خدمت به وکړم. کله چې ته مړ شې غسل به درکړم، کفن به درته واغوندم او په اوږه به دې اوچت کړم، یو به دې سم، او دفن کولو نه پس به ستا ذکر خیر کوم. نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ورور بال بچ دی. بیا هغه دویم ورور نه هم دغسې سوال کوي. هغه ورته وایي چې زما او ستا تعلق د ژوند پورې دی، کله چې ته مړ شې نو زه به بل ځای ته لاړ شم، دا ورور مال دی. بیا هغه دریم ورور راوبلي، تپوس ترې وکړي. هغه ورته وایي چې زه به په قبر کې ستا ملګری یم، د یارې په ځای کې به ستا زړه خوشحالوم. کله چې ستا حساب کتاب کېږي نو د نیکۍ په چابړي کې به کښېنم، هغه به درنوم. دا ورور عمل دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل: اوس وښایه کوم ورور پیدامن شو؟ صحابه کرامو رضی الله تعالی عرض وکړو: ای د الله رسوله، بس دا ورور پیدامن دی. لومبني دواړه خو بې پیدې شو.